زیمبابوې په کرکټ کې یو ځل بیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. د پاکستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په درېیمه شل اوریزه لوبه کې زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې لومړی توپوهنه پاکستان لوبډلې وکړه چې په پوره شل اورونو کې د لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوې لوبډلې ته د 133 منډو هدف ورکړ. د پاکستان لپاره په توپوهنه کې صاحبزاده فرحان 4 منډې په بالونو باندې وکړي چې یوه څلوریزه یې ووهله. عمر یوسف په 0 باندې وسوځېد. عثمان خان 5 منډې په 8 بالونو وکړي چې یوه څلوریزه یې ووهله. سلمان آغا چې د پاکستاني لوبډلې لوبډل مشر دی 32 منډې په 32 بالونو وکړي او 3 څلوریزې یې وهلې. طیب طاهر 21 منډې په 14 بالونو باندې وکړي چې 2 څلوریزې او یوه شپږیزه یې وهله. قاسم اکرم 20 منډې 15 بالونو باندې وکړي او 3 څلوریزې یې وهلې. عرفات منحاس 22 منډې 26 بالونو باندې وکړي او 2 څلوریزې یې وهلې. عباس افریدي په 14 توپونو 15 منډې وکړي او 3 څلوریزې یې وهلې. جانداد خان 6 منډې په 3 بالونو وکړي. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې موسکاتزا په 4 اورونو کې د 24 منډو په ورکولو سره یوه وکټ واخیسته. مزرباني په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړي او 2 لوبغاړي وسوځول. نګراوا په 3 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره یو لوبغاړی وسوځاوه. سکندر رضا په 4 اورونو کې د 24 منډو په ورکولو سره وکټ وانخیسته. ټینو ټینډا ماپوسا په 1 اور کې 12 منډې ورکړي یو لوبغاړی وسوځاوه. ریان برل 3 اوره تر سره کړل 15 منډې ورکړي او یوه وکټ واخیسته. براین بینټ په 1 اور کې 2 منډې ورکړي او وکټ یې وانخیسته. زیمبابوې لوبډلې په 19.5 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ته ځان ورسوه. براین بینټ 43 منډې 15 بالونو باندې وکړي چې 6 څلوریزې او یوه شپږیزه یې وهله. ماروماني 15 منډې په 6 بالونو وکړي او 3 څلوریزې یې وهلې. ډیون مایرز 14 منډې په 18 بالونو وکړي. سکندر رضا 19 منډې په 20 بالونو وکړي چې یوه څلوریزه یې وهله. مدهیور 7 منډې په 7 بالونو وکړي. ریان برل په 6 منډو باندې رن آوټ شو. تاشینګا موسیکیوا 7 منډې 19 بالونو باندې وکړي. موسکاتزا 6 منډې په 4 بالونو وکړي او یوه څلوریزه یې وهله. ټینو ټینډا ماپوسا 12 منډې په 4 بالونو وکړي چې یوه څلوریزه او یوه شپږیزه یې وهله. او نګریوا یوه منډه په 1 بال باندې وکړه. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې عباس افریدي بهترینه توپ اچونه وکړه. نوموړي 4 اورونو کې د 24 منډو په ورکولو سره 3 وکټې واخیستې. جانداد خان په 2.5 اورونو کې د 13 منډو په ورکولو سره 2 وکټې واخیستې. سلمان آغا په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړي یو لوبغاړی وسوځاوه. سفیان مقیم په 4 اورونو کې د 19 منډو په ورکولو سره یوه وکټ واخیسته. خو عرفات منحاس او ترڅنګ محمد حسناین کوم وکټ اخیستو باندې بریالي نشول. پاکستان لوبډلې د دغه سیالیو لپاره زیمبابوې ته سفر کړی چې لومړی 53 اوریزې او ورپسې 3 اوریزې سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ 50 اوریزه لوبه کې زیمبابوې د ډي ایل میتود له مخې په 8 منډو پاکستان ته ماتې ورکړې وه. خو دویمه 50 اوریزه لوبه بیا پاکستان لوبډلې په 10 وکټو او دریمه 50 اوریزه لوبه پاکستان لوبډلې په 99 منډو ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 100 اوریزې لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان لوبډلې په 50 منډو ګټلې وه او دویمه لوبه کې پاکستان لوبډلې زیمبابوې ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه.